د شپې داستان. د واکمن الایزاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. هیله ده د خپلو درنو کورنیو ترڅنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ او تر دې دمه به مو د غڼې ځاله په زړه پورې ناول ملتیا کړې وي. د دې بالاخره د دغه په زړه پورې ناول وروستۍ برخې ته رارسېدلي یو، خو وړاندې تر دې چې د ناول وروستۍ برخه له تاسو سره شریکه کړو، اړینه بولم د دغه او دې ته ورته نورو په زړه پورې او شاهکار ناولونو لیکوال مرحوم نصیر احمد احمدي ژوند لیک در سره شریک کړم. مرحوم نصیر احمد احمدي د فتح الله احمدي زوی و چې په 1853 کال د غزني ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې زیږېدلی و. نوموړی په 1858 کال ښوونځي کې شامل شو او تر درېیم ټولګي یې په سیمه کې د سلطان محمود غزنوي په لیسه کې زده کړې وکړې. نوموړی په 1858 کال په ښوونځي کې شامل شو او تر درېیم ټولګي یې په سیمه کې د سلطان محمود غزنوي په لیسه کې زده کړې وکړې. خو کورنۍ یې د جنگ جګړو او په دې خاطر چې پلار یې په کابل کې په یو شخصي شرکت کې دنده درلوده، کابل ته کډه وکړه. هغه وخت یې کور د کابل په خوشحال خان مینه کې و او احمدي د همدې سیمې په یوه ښوونځي کې چې د سپین کلي په نوم یادېده شامل شو. احمدي تر نهم ټولګي پورې په سپین کلي لیسه کې زده کړې وکړې او بیا یې د حبیبي لیسې ته تبدیلي وکړه. په 1870 کال کې له نوموړې لیسې څخه فارغ شو. په 1871 کال په کابل کې د جنگ جګړو له امله د دوی کورنۍ بیرته کلي ته ستره شوه او نصیر احمد احمدي د خان کلا په متوسطه ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. احمدي د تاریخ او جغرافیې د مضمونونو تدریس کاوه او 2 کاله یې په ښوونځي کې د ښوونکي په صفت دنده ترسره کړه. نوموړی په یاد ښوونځي کې تر استادۍ وروسته پېښور ته لاړ. هلته یې د 1 کال لپاره د DAI مؤسسې لخوا یو کرنیز کورس ولوست. په دې کورس کې د کرنې په ځینو برخو کې خصوصا د بڼوالۍ په برخه کې معلومات ترلاسه کړل او وروسته بیا په همدې مؤسسه کې د کارکوونکي په توګه وټاکل شو. احمدي به له خپلو نورو همکارانو سره د هیواد ځینو برخو ته سفرونه کول او خلکو ته به یې د بڼوالۍ د ارزښت په اړه معلومات ورکول. احمدي په DAI مؤسسه کې 2 کاله دنده ترسره کړه. په 1886 کال یې د کانکور ازموینه ورکړه او د کندهار پوهنتون د کرنې پوهنځي ته بریالی شو. نوموړي 1 کال پوهنتون ولوست، خو هغه وخت د جګړو له امله د پوهنتون لیلیه وتړل شوه. د احمدي په شان ډېرو نورو محصلینو هم ونه کړای شول چې خپلې لوړې زده کړې پای ته ورسوي. هغه مهال احمدي ایران ته په مزدورۍ پسې لاړ او 2 کاله یې هلته ستړي او درانده کارونه وکړل. نصیر احمد احمدي په 1880 کال کې بیرته وطن ته راغی او خپلو زده کړو ته یې دوام ورکړ. نوموړي له 2003 میلادي کال را په دې خوا د BBC راډیو په تعلیمي برخه کې دنده ترسره کوله. په پیل کې یې په نوموړي اداره کې د ریپورټر دنده پر مخ وړه، خو له تېرو 6 کلونو را په دې خوا د خبریالۍ په ډګر کې یې د BBC راډیو له تعلیمي خپرونو سره کار پیل کړ او د ژوند تر اخره په یاده برخه کې پر کار لګیا و. مرحوم نصیر احمد د خوږ ژبې کیسه لیکوال په توګه شهرت لري او لنډو کیسو او ناولونو یې د ډیرو کره کتونکو پام ور اړولی دی. د احمدي د کیسو او ناولونو یوه ځانګړنه دا ده چې ډیری انځورونه پکې کلیوالي دي او کلیوال رنګ لري. د ارواښاد احمدي ناولونه د ولسونو ترمنځ د ملي افکارو راویښولو، ذهنیت جوړونې او د ټولنیز سمون لپاره ښه متون دي او
پنځول شوي آثار یې د تطبیقي کره کتنې له نظره د سیمې او نړۍ له ناولونو سره سیالي کولی شي. احمدي له سپوږمۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په ناول او لنډو کیسو کې یې تل هڅه کړې څو د مظلومو افغانانو د ژوند اصلي انځور وړاندې کړي. د مرحوم نصیر احمد احمدي همکار آصف عمر وایي ارواښاد احمدي په 2003 میلادي کال د بي بي سي تعلیمي خپرونو ته راکامیاب شو. د بل هر ځای په پرتله دلته ډیر کار و، خو د دفتر دوستانه فضا هر چاته د خوښۍ او شوخۍ انرژي ورکوله. آصف عمر وایي د دغو ټولو خوشحالیو او پرمختګونو ترڅنګ د نورو په څیر هغه هم درد درلود، ستونزو ځوراوه. په افغانستان کې د ډونرانو د کومکونو کمیدو د هغه په نورو اندېښنو سربیره دا اندېښنه هم وپاروله چې دفتر به وتړل شي، هغه به څه کوي. ما ته عجیبه برېښېدله، دا اندېښنه باید نورو درلودی، نه دومره مشهور لیکوال. آصف عمر وایي ژوند ښه په درس کې روان و. د نصیر جان ټوکو هماغسې د همکارانو په څیرو کې خندا خپروله چې له کومې خوا څخه کرونا مې راتمړې را پیدا شول. بیا د ډونرانو زیات کمښت د نورو همکارانو په څیر احمدي ته هم اندېښنه پیدا کړه، مګر له کرونا څخه نه ډارېده. ډېری وخت به یې ماسک نه اچاو، زما په شمول ډېرو همکارانو ورته د احتیاط سپارښتنه کوله. کله کله به یې زموږ د خوشحالولو لپاره ماسک هم واچاو، خو وروسته به بیا لڅ مخ ګرځېده. ټوکې به یې کولې او موږ په نظر کې لرل چې په نږدې راتلونکي کې د افغان ماشومانو لپاره د ژوندي کارټون په شکل ویډیویي پارچې جوړې کړو. نصیر احمد احمدي په موبایل کې د خپلې لور ویډیو راوښودله، ښایسته تمثیلي کړی و، هغه ورته ډېر خوشحاله و. ما یې په سترګو کې د اولاد د ښې روزنې غرور لید. ما ویل کاش چې ټول افغانان د اولاد په روزنه کې همداسې زحمت وباسي. په تیره بیا د لور د زده کړو او پرمختګ په اړه بس نو قسمت دی، بالاخره هغه ناروغ شو. زه د ماشومانو د خپرونو په دفتر کې له همکارانو سره غږېدم. دی راغی، له دروازې څخه یې همکارانو ته سپارښتنې وکړې. وروسته یې وویل چې پر سر یې درد او بېحاله دی، عادي یخ وهلی. موږ غلي غلي په شونډو کې وموسل چې ګواکې ډارېږي، خو هغه د تګ پر مهال وویل چې خدای مکړه زما مریضي دا بله محترمه نه وي. کرونا یې یادوله. موږ ټولو وخندل. بله ورځ مې په احمدي پسې سترګې وغړولې، هغه نه و. دفتر ته ورغلم، څراغ یې مړ و. کله چې له همکارانو څخه د هغه د تکلیف له زیاتوالي خبر شوم، زنګ مې وواهه. هغه وارخطا و. ما ویل څه تکلیف لري؟ ویل یې کرونا ده. داسې تیز غږېده لکه سړی چې په منډه کې چاته خبرې کوي. تسلي مې ورکړه چې کرونا به نه وي، کوي هم دومره خبره نه ده، په ډېرو په اسانه تېرېږي. هغه لږ کسان چې په تکلیفوي هم اکثره یې بیرته جوړېږي. ویل یې نه ویرېږم، خو تشویش یې دا و چې بچیان یې غزني ته تللي، دلته یوازې دی. ما ورته وویل چې خو ته هم لاړ شه، هلته به دې ښه خدمت وشي، دلته به یوازې څه وکړې؟ ویل یې ویرېږم چې هغوی راڅخه ناروغ نه شي. ویلې دلته مې یو ورور را سره دی، خدمت مې کوي. ما باور نه کاوه چې هغه د کابل کې پاتې شي. هغه به له خدایه پلمه غوښته چې وطن ته لاړ شي. همداسې هم وشول. ټلیفون یې کار نه کاوه. ما ویل زه خو د دوی په ولسوالۍ کې معمولا ټلیفون کار نه کوي. څو ورځې وروسته خبر شوم چې تکلیف یې بیخي زیات شوی. مسیج مې ورته وکړ. راته ویې لیکل چې 3 ورځې په کوما کې وم، اوس اکسیجن اخلم. د بدن اکسیجن مې 40 ته ټیټ شوی و، اوس ښه دی، 50 دی. هیله یې لرله چې لا به ښه شي. په پای کې لیکلي و خدای دې خیر کړي. څه موده وروسته یې ورور په ټلیفون کې وویل چې کابل ته یې درولو. ما ویل ښه کوي، دلته ډاکټران هم ښه دي او روغتونونه هم مجهز دي. بله ورځ خبر شولو چې اکسیجن یې آن 80 ته لوړ شوی دی. په دفتر کې د ټولو همکارانو امید پیدا شو، هر چا ورته دعا کوله. خو بدبختانه له همدې کیسې 2 ورځې وروسته د شپې یو څه ناوخته مې ټلیفون راواخیست او
د هغه د مړینې په اړه مې ولوستل. سر مې وګرځېد. هغه یوازې زموږ تکړه همکار او خوږ ملګری نه، بلکې په کیسه لیکنه کې د پښتو ادب لمر و. زموږ دا لمر د تل لپاره خاموش شو. موږ به هغه ګلالۍ انسان بیا ونه وینو چې په خپلو خوږو اخلاقو یې همکاران او د کیسو په خوږو یې پښتانه تازه او خوشحاله ساتل. زموږ نصیب خدای خراب دی چې په موږ کې یو ښه وي، یا یې دښمن وژني او یا د خوشحال خان خټک خبره موږ خپله ورته جلادان شو. اوس خو کرونا راته بل غضب هم پیدا شوی دی. نور مو څه په وس پوره دي، بس دعا به ورته کوو. ښاغلي احمدي په خپل شاوخوا 25 کلنه ادبي ژوند کې د خپل ادبي عمر برابر شاوخوا 26 کتابونه ولیکل او ځینې یې وشپړل، چې تر ټولو وروستی لیکلی کتاب یې همدا د غڼې ځاله په نوم ناول دی چې شاوخوا 1 میاشت مخکې چاپ شو. سړه سیلی، مینه، د واورې سړی او اشر د احمدي د لنډو کیسو ټولګې دي. بوډا او د لیوانو پلونه، رڼا، بړبوکۍ، یوه خبره درته وکم، جوجو، اغزن سیم، زرو، د ماجوزي تیږه، ژباړلی ناول، نیکه، بغدادي پیر، پټان، اخ وطنه، ټال، رنګه غوږونه او د غڼې ځاله د نوموړي ناولونه دي. ابو ریحان البیرونی، کاتب هزاره، موسی شفیق او محمد هاشم میوندوال د نوموړي په قلم لیکل شوي ژوند لیکونه دي. مرحوم احمدي په اوس وخت کې د ناول لیکونکي په توګه د پښتو په لر او بر وطن کې په ځوانانو کې تر بل هر لیکوال زیات شهرت درلود او کتابونه یې ډیر زیات لوستل کېده چې هر ناول یې څو واره چاپ شوی دی. خو د سترې هستۍ د 1400 هجري کال د چنګاښ میاشتې په 19مه د 40 کلونو په عمر خپل ټول مینوال او لوستونکي د تل لپاره پرېښودل. جنازه یې د غزني ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. انا لله و انا الیه راجعون. اوس هم راځو د غڼې ځاله په زړه پورې ناول په وروستۍ برخه پیل کوو. دلته که نجلۍ درس ووایه نو په دې به پوهیږي چې زه کوم حقوق لرم، خواکې او خسر مې کوم حقوق را باندې لري، د میړه حقوق مې کوم دي. میړه ته ویلی شي چې ساړه خوره او 2 ورځې ساه وکړه، د میاشتنۍ ناروغۍ مې لا وخت پاتې دی. دلته که نجلۍ درس ووایي نو له میړه به پاک غاښونه غواړي، له نسوارو په ډکه خوله به خوله نه ورکوي. که ظلم ورباندې کېږي نو د عریضې ځای ور معلوم وي، له خپل میراثه خبره ده، پوهیږي چې د میړه په کور کې کوم حقوق لري او له شرعي او قانوني اړخه له پلاره څه غوښتلی شي. دا به هماغه کار کوي، لاره به نه وي ترې ورکه. په دې به پوهیږي چې لندې پایڅې او دایم سړې اوبه صحت ته تاوان لري. د جامو د مینځلو په وخت کې به ځان نه لندوي، دستکشې به پر لاسو کوي او مفت ویټامین ډي به ور معلومه وي چې په ورځ کې 1.5 ساعت لمر ته کښېني. دا به کار کوي، عاید به لري او له مالي اړخه به پر ځان متکي وي. د یو پاکټ ګولیو لپاره به یې د بل جیب ته وچې سترګې نه وي نیولې. ژوند دی، هیچا هم پخه نه ده راوړي. ژوندی ساوې مري، خو که بې کسه شوه خپل ځان او خپل ماشومان به ساتلی شي. تنخوا به لري، هیڅوک به یې له بېوسۍ استفاده نه کوي. د نانوایي تر مخ به خواسته نه کینی، د خلکو بوټونه به نه رنګوي، د کور کرایه به په خپل وخت ورکوي، اولادونو ته به په خپل آیسکریم اخلي او هیڅوک به یې په حویلۍ کې یوه بوشکه غوړي، چارک بوره او ارزان به یې چاکلیټ نږدي. نه، همداسې پټې سترګې ښه ده. که یې 2 کاله د اولادونو په منځ کې وقفه راوسته نو بې حیا ده. که د ناروغۍ په وخت کې له میړه سره پرې نوته بیا هم بې حیا ده. که په دې پوه شي چې د هلک خوله بوی کوي، انتخاب د خپل دی او څوک دې په زور نشي ورکولی، بیا هم بې حیا ده. خامخا بل یار لري. که یې کار او حلال عاید درلود او په 2 پوښونو کې پټه له کوره وته، بیا خو نو لاس ترې مینځه، سمه فایشه شوه. که پوه شوه د لمانځه او داسې فرضونه یې زده کړل، په دې وپوهېده چې څوک مې په زور نشي ودولی، درس ویل مې حق دی، د خپلو جامو رنګ په خپله انتخابولی شم، بې حیا شوه.
نه له اوله یې غم وخوره، له مکتبه یې راوګرځوه، په تیاره کې به یې حیا خوندې وي. دوی ته جهالت حیا ښکاري او علم بې حیایي. ورک یې که دا خلک خدای پوه نه کړل، ښه به پوه شي. بالاخره لور مې له پوهنتونه فارغه شوه. واده یې ساده و، خپله غوښتنه یې وه، ډېر مصرف یې نه غوښت، د خپل خاوند کور یې نه خراباوه. کال وروسته مې زوی هم پوهنتون خلاص کړ. لایقه و، په اوله میاشت یې په یوه دفتر کې کار وموند. ما پیسو ته ضرورت نه درلود، ډېرې وې. خدای به راغی، په غېږ کې به یې ونیولم او په ټنډه به یې ښکل کړم. په خپله به یې خپله تنخوا راته ونیوله. پوهېده چې د زوی له ګټې خوند اخلم. ده به د هرې میاشتې په پای کې مېلمستیا راکوله. خپله خور به یې هم راوستله. هوټل ته به تلو، یوازې تیکه کباب به مو خوړ. یوه ورځ یې یوه نجلۍ راوښوده، ویل یې چې راباندې ګرانه ده. زه له نجلۍ سره وغږېدم، د مرګ خبرې یې نه کولې. زما زوی یې د ژوند لپاره غوښت، ومې منله. ما هیڅ غم نه درلود، خپلې ټولې ترخې خاطرې مې هېرې کړې. خوشحاله وم. یو سهار مې حویلۍ پاکوله، ستړی شوم. جارو مې دیوال ته ودراوه، پلاستیکي څوکۍ مې راواخیسته او د انګورو د تاکونو تر چیلې لاندې آرامه کېناستم. چمن ته مې وکتل، پاک و، خو د چمن تر څنګ نری سیمټي لارې جارو کېدا خوښته. یو دم مې پورته د انګورو په پاڼو کې یوې شپرکې ته پام شو. د غڼې په غټه ځاله کې تازه بنده شوې وه، سپین وزرونه یې رپول. یوه غټه تکه توره غڼې پر خپل اوبدلي جال خواته ورنږدې شوه. څو وارې تر سپینې شپرکې راوګرځېده. نوي تارونه یې له ورایه ښکارېدل. د لمر رڼا پکې ګډه وه. شوپرکه یې کلکه وتړله، مازې یو وزر یې ښورېده. غڼې نور زحمت وانهیست، ډاډه و، کار یې جوړ لید، کرار ودرېد. دا دې ته ماتله وه چې شپرکه له حرکته ولویږي او ویې خوري. خو شوپرکې یو وزر په چټکۍ خوځاوه. تارونو ته مې وکتل، یو بل څه هم پکې بند و. ورته ودرېدم. په خړو پخوانیو تارونو کې مازې یو وزر پاتې و. ومې پېژندله، شپرکه وه، خو اوس یې له یوه کمرنګه وزر پرته نور ټول ځان خوړل شوی و. نوې شپرکې وزر واهه. اول ورو بیا چټک شو. د ځالې ټول تارونه خوځېدل، د اوبو غوندې موجونه یې لرل. وروسته یې دوهم وزر هم حرکت پیدا کړ. اول یې یوه پښه خلاصه کړه، بیا بله او ورپسې والوته. که ژور فکر وکړو، ژوند د غڼې ځاله ده، خامخا به پکې بندېږي. که دې واڼې ورته ووتې، یوازې یو وزر به دې پاتې وي. خو که دې له حالاتو سره مبارزه وکړه، غڼو ته بېسېکه نه شوې، لاسونه او پښې دې ووهلې، نو تور تارونه پرې کوای شي. دنیا همداسې ده، که دې ځان کمزوری ونیو، تل به دې په حویلۍ کې د غوړو 5 لیتره بوشکه، چارک پوره او یو پاکټ ارزان بیه چاکلیټ ایښي وي. خو که دې تېره غاښونه لرل، مامور قدس دوی دې د غولو په څاه کې واچول، خپل ځان او خپلې کورنۍ ته سپر وې، ټول به سترګه درنه کوي.
داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان او دغه په زړه پورې ناول وروستی برخه همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور له یوه بل نوي او په زړه پورې ناول سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربانه لاس سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.